درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتب كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتا سلیات شي مونږ د منس متعلق خبرې شروع کړې دي. ما قبل سبق زمونږ داو چې کله یو بنده مریض شي نو د هغه په منس کې هم تخفیف راشي. کدا قدرې نشي په ناسته په منس کې، که په ناسته باندې منس نشي کولی نو په ملاسته باندې وکړي. اور دغه شانتي نو د مریض په منځ کې هم تخفیف راتلی شي. دي کې مونږ تقریبا 2-3 جمعې سبق ویلو. الله دې په اول ماته بیا تاسو ته د پوهې توفیق را نصیب کړي. اوس چې کوم دی زمونږ نن سبق دا دی چې دا فرض منځ دا به یاد ساتو. فرض منځ دا به چې کوم دی کله به دا مونږ د آداب په اعتبار سره کوو او کله به چې کوم دی د قضا په اعتبار سره کوو او دریم په کې دی کله به دا مونږ د اعاده په تور سره کوو. دا به یاد ساتو او د دې ډېر آسان نن سبق دی. دا ډېر اهم هم دی. دا اوس چې مونږ کوم مونږ وکړو د جمع سره نو دې ته ویل کېږي ادا. دې ته ویل کېږي ادا. واجب یا فرض کو اپنی وقت میں ادا کرنا. اور اس مونږ اول سو کلو فرض هم وکړو د امام سره او بیا دا غینه پسم سنت وکړو او بیا دا غینه پس وکړو واجب. خدا درې وړه فرض دی که واجب دی که سنت دی د ماسختن د موږ چې کم وخت ته پاږي کې دا مونږ وکړ نو دې ته ویل کېږي ادا. دې ته ویل کېږي ادا. دا چې کوم دی دا ټول منځونه په خپل وختونو کې کول کدا د امام سری وي او کدا چې کوم دی ځان ته وي دې ته چې کوم دی په شریعت کې ادا منځ ویل کېږي چې دا منځ ما ادا کړو. بیا دویم دی قضا. واجب یا فرض کو وقت گزرنے کے بعد ادا کرنا. دې ته ویل کېږي قضا. مثلا موږ چې کوم دی د ماسختن منځ پاتې شولو نو دا چې کوم دی بیا موږ په سبا باندې وکړو. مونږ ته چې کوم دی تر سحر پورې ټیم ملو نشو لازمه خبره ده دا بیا په سبا باندې کو نو په سبا باندې دغه فرض مونږ ته بیا مونږ سویو یره بیا زما قضا مونږ دی. دغه مونږ چې کوم دی مونږ سحر بیا ماسپخین مونږ سره یا کو یا د مازیګری مونږ نه پیل کو یا د ماخام مونږ نه پس کو یا د ماسختن مونږ نه پس کو خدای هغه وخت تیر شوی دی. نو دې ته چې کوم دی په شریعت کې څه ویل کېږي قضا. قضا او زمونږ ټول سبق به کوم دی دی قضا کې وینن. الله تعالی چې کوم دی د بنده په دی قضا مونږ باندې ډېر خوشاليږي. مونږ چې کوم دی کنه دا په یو قانون کې پاتې کیږي بنا. یو بنده دا سړي چې د مونږ پاتې شو نو شریعت وی خیر دی دې د مونږ قضا دی او کی او د دې داسې مثال دی په واده کې چې کوم دی مونږ ټول خلکو ته وویل او مثلا د مونږ چې کوم دی ګلزار لالا په واده کې پاتې شو چې کله دل پته لګيږي چې یاره قاضي صاحب مثلا واده شوی دی مونږ ته وینا نه کړې دې مونږ نه خفي او چې بیا کله مونږ ته روسته پته لګي چې دا سړی مونږ نه پاتې شوی دی نو هغه ته مونږ چې کوم دی انفرادي یو پروګرام وکړو او مونږ وته سو یو چې یاره ګلزار لالا زما واده شوی او تعالی مونږ په واده کې چې کوم دی وینا نه وکړي
هغه راشي ویره وي بس اوس می معاف کړي دغه شان د قضا پورې مثال دی دا مثال به یاد ساتو چې الله تعالی کوم دې موږ پاتې شو په خپل وخت کې او چې بیا کله یا بنده د خپل قضا مستودريږي کنه الله په ډېر خوشاله شي دا زما بنده چې کوم دې کنه موږ نه پاتې شو خو بیا راته ودرېدلو ولهذا زمونږ نه د سبق زمونږ څه شي قضا چې موږ سکو چې په خپل وخت کې پاتې شي او دا چې کله بیا موږ په بل ټیمونو کې کو دي ته شریعت کې څه ویل کېږي قضا اور دریم د کم دے اعادہ دریم سے شی دے اعادہ واجب یا فرض کو نقصان کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اسی وقت میں دوبارہ سے ہی ادا کرنا دی تو اعادے بھی لکھی گی مثلا اعادے دی تو بھی لکھی گی یو بندہ چې کم دے منس کے ولاړ دی لکه زه اوس ماسختن منس کے ولاړو ما او ما خپل یک چر دامیم کړي نیت می تړلې دي او एकदम زما یو دانه ماته شو زما په منس کې سره غلو نقصان نماز एकदम سلام وګرځولو زلاړو ما د کم دې چرادامو کولو دوباره منس ته ودرېدو ما دې ته چې کم دې په شریعت کې ویل کېږي اعاده خدا اعاده په نقصان کې به ګورې پورا کوو مونږه اسنه یو سړي چې کم دې لکه زما د دانه ماته شوی دا مینت نه روانه ده په منس کې مونږ مړه بس الله پاک بخون کې مهربان دی ګوره دا سخت ګناه ده دا داسې شو چې یو سړی چې کم دی په ودس الله ته ولاړ دی دا درې چې کم دی سبقونه دي نمبر 1 چې کم دی ادا فرض یا واجب په خپل وخت کې ادا کول دي ته شریعت کې څه ویل کېږي ادا اور دویم دی قضا فرض یا واجب چې کله وخت تیر شي او بیا مونږ ټول هغه د څه ویل کېږي قضا او دریم چې کم دی کله زمونږ په یو فرض کې کوتاهی راشي نقصان راشي او بیا په حق وخت کې هغه مونږ دوباره راګرځو دي ته مونږ څه ویل کېږي اعاده اوس چې کوم نه تاسو ته ما ویل چې زمونږ ټول سبق به قضا کې وي چې مونږ چې کوم دی دا به انسان په یو صورت کې نه پریږدي خو دې دي چې دې قضا ولې نه کوي نو د قضا طریقې به درته اوس دی ښي چې شریعت کې د قضا سره مشروعیت شته دی او کنه نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بمن نسي صلاه فليصلها اذا ذكرها او كما قال عليه الصلاه والسلام دا حدیث ما تاسو په مخ کې تلاوت هم کړو نبی علیہ السلام فرمایي وی د چانه چې مونږ هیر شو کنه مونږ څنګه هیریږي یو سړی ود شو مونږ نه پاتې شو یو سړی په کار کې دومره مصروف شو چې دله بالکل پته نه لګی چې د ماخامي آزاد کو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی فليصلها اذا ذكرها چې کله دته د مونږ را یاد شو نو اق ټیم دی بدی د مونږ کوي نو کټیمو نو دا به کم دی آداب وي او کټیم تیر شي دا به زمونږ سبب وي عذاب وي نو شریعت کې کم دی نبی صلی الله علیه وسلم د قضا لپاره باقاعده حدیث ویلې دی دې معنی پوښښ اس قضا کن لوگوں پر واجب ہے قضا پچا چا باندې واجب ادا نو نمبر 1 سونے والا یو سړی چې کم دی او د شوی دی او مونږ نه پاتې شو او دې چې کله را پاسې دلو نو دې به کم دی دا مونږ را ګرځول دې ته قضا دا په دمه دی واجب ده ګوره یاد ساتي دا ډېری ګرانې خبرې دي که یو بنده داسې دی چې دنه سحر مونږ پاتې شو او بیا ته هغه قضا ونه ګرځولا نو ګوره دله به 2 سزاګانې ملاويږي یو ته نفرس پاتې شو نو د باندې چې کوم دی دا فرض چې کوم دی قضا ورول دا په د باندې سړي واجب دي نو دا هغه واجب کار بیا اون کلو وګوره دله به سزا ملاويږي ډبل ور شریعت تعالی مهلت درکې به خیر د فرض اون کلو خو خیر د واجب دی روسته بیا پوره کی نو پهلنے سونے والے پر قضا واجب ہے یو سړی او د شوی دی د سحر مونږ نه قضا شو د ماسپخین مونږ نه پاتې شو د مازیګر مونږ نه پاتې شو د ماخام نه پاتې شو دې چې را پاسې نو د باندې قضا واجب ده دویم بھول جانے والا آدمی پر یو سړی نه چې کم نه بس مونږ بالکل هیر شو ویخ دی مونږ نه هیر شوی دی یا یو سړی چې کم دی قصدن مونږ پرې خودل یار بس اوس نشم کولی دې دې ویل کی قصدن او یو سړی نه خطا مونږ پاتې شو نو په دې دریوانو کسانو باندې قضا څه شي دا ګوره واجب ده او پنځم نمبر
پنځم نمبر دا ډیره زیاته اهمه مسله ده. یو بنده داسې دی سیګریټ یې چې کوم دی د چرسو نه ډک کړی دی هغه اوس کلو نو دا په عقل باندې پرده راغله ٹھیک شو. یا هغه چې کوم دی هیروین اوسکل یا هغه آیس اوسکل یا هغه چې کوم دی ایکس وای زیډ سره نشي وکړي او دا هغه نشي د وجې د په عقل باندې سره راغله پرده دا مطلب چې او د عقل کار نه کوي. تاسو په کتلی وینا نشایان کنه عقل بیا کار نه کوي مور تم کنځلې کوي پلار تم کوي خزه تم کوي معاشره کې رده بده د په عقل اوس پرده راغلی دا. لہذا دی اوس کوم دی د مونږ پہچان نشي کولای چې یاره مونږ څه شی دی. نو شریعت وای چې کله دا کاکا جی چې کوم دی د عقل نه دا نشه کوزه شولا دلته بیا ته وې چې کاکا کله استاد سیګریټ دی اوس کلو نو تا باندې پنځم منځونه اوختلی دي مثلا یا تا باندې چې کوم دی درې منځونه تا باندې اوختلی دي د په دغه نشي سړی باندې چې کوم دی قضا داسې شی ده دا ګوره واجب ده. نن سبق زمونږ دا شولو چې مونږ بکله مونږ ادا ان بکو ادا ان دي ته ویل کیږي چې مونږ په خپل وخت کې کول دا مونږ ولا تعریف لیکل دي واجب یا فرض کو اپنی وقت میں ادا کرنا دي چې کوم دی شریعت کی ویل کیږي ادا. اور دویم چې کوم دی قضا واجب یا فرض کو وقت گزرنے کے بعد ادا کرنا. اته ستوي تاسو دا ماسوتنی مونږ او دا مونږ نه پاتې شو په سبا چې کله دا مونږ کوم نو دې ته ویل کېږي قضا. او دریم دې اعاده دې ته ویل کېږي چې واجب یا فرض کو نقصان کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اسی وقت میں دوبارہ صحیح ادا کرنا. مثلا یو سړی ماسوتنی مونږ ته ودرېدلو او دې چې کم دې او 10 مات شو دانه مات شو یا الټه وکړي یا چې کم دې مثلا کثرت نه پرې وتلا نو دې به دوباره بلاړ شي او 10 به وکي چردان به وکي او اقا وخت کې کوم دې دوباره موز ادا کولو ته ویل کېږي اعاده. دې څه ویل کېږي اعاده. اوس کوم دې د قضا مشروعیت آیا په شریعت کې د قضا څه حیثیت شته دی او کنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من نسیا صلاة فليصلها اذا ذکرها. چانه چې کوم دې موز هیر شولو او کله هم مترایات شو نو دې چې کوم دې د موز دوباره وکي مطلب دا چې قضا موز شته دی. اور قضا پچا باندې واجب دے. نو نمبر 1 سونے والے پر، دویم بھول جانے والے پر، قصدن چورنے والے پر، خطأن چورنے والے پر، اور عقل نشہ کی وجہ سے جب زائل ہو جائے تو اس پر قضا کیا ہوگی؟ واجب ہوگی. اور تاسو تبیا ما د قضا ډیر خپل مثال درکو. یو په یو ولیمه کې مونږ یو سړی پاتې شي نو خفي کنه ویانه تا ټول دنیا ته ویلو وی ماته دیونه وی او اکثر داسې کیږي په واده کې بتانه قریبي سړی پاتې نو بیا مونږ څه کوو ویره وستا پروګرام په ما باندې دی مونږ هغه کوم دی په سبا باندې چرسي ته وغواړو چې روي غواړو هغه سوي ویره وی بسس می معاف کړي. نو داسې چې کوم دی الله تعالی هم وی کنه چې بندل چې کوم دی ګوره مونږ نه دی معاف کله دا مونږ چې کوم دی ادا ان اونکلو بیا به قضا ان خامخاخي. نو الله تعالی چې کوم دی د بندا هغه قضا سره چې کوم دی هغه فرض موږ په ګناه کې سنا سره راولي کمی راولي. الله دې په دې درس حدیث باندې موږ د عمل کولو توفیق ورنصیب کړي. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین.